السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما عمران خان سره خپل بچو په موبایل باندې خبرې کړې دي چې کومه خبرې شوې دي چې تاسو اورئ یقینا حیران بشئ چې بچو ته څه ډیماند کړی د عمران خان نه او عمران خان ولا څه جواب ورکړی چې تاسو اورئ یقینا چې حیران بشئ. بل طرف ته عمران خان د عدالت نه د یوې ورځې مهلت هم غوښته دی، د یوې ورځې نه بلکې د 2 غنټو مهلت یې غوښته دی. هغې ولا څه ډیماند ولا عمران خان کړی په هغې باندې هم خبره کوو. بل نواز شریف پرون عدالت کې پیشي وه خو په عدالت کې ولا ډېر اعلی پروتوکول ملو شوی دی او یو ډیر زبردست استقبال د نواز شریف په عدالت کې دننه شوی دی. جی نو ویډیو مکمل وګورئ، دا درې وړه غټ خبرونه په دې ویډیو کې تاسو سره شریک کوم. خپل هم ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو جی په دې درې وړو خبرونو باندې تفصیلا خبره کوو. ټول نه پهله د نواز شریف په پیشي باندې خبره کوو چې پرون په یو کیس کې د نواز شریف پیشي وجی په عدالت کې په اسلام آباد های کورټ کې په اسلام آباد های کورټ کې چې سټیم نواز شریف اسلام آباد های کورټ لور رسیدو نو الته ولا یو ډیر زبردست پروتوکول ملو شو. نواز شریف باندې عدالت کې د ګلونو باران وشو. په کم عدالت کې چې د عمران خان گاډي هم دننه نه پرې خو نو پرون په هغه عدالت کې د نواز شریف په گاډي باندې هم ګلونه شیندل شوی دي. جی او څنګه په کم دروازه چې جج خپل عدالت له دننه کېږي نواز شریف په هغه دروازه باندې د جج په دروازه باندې عدالت له دننه شوی دی او د جج په دروازه باندې هم د نواز شریف په ګلونو سره استقبال شوی دی، سیری ورلا چولې شوی دی. جی د هغه نواز شریف ته چې په 10 کاله نه اهلي سزا ختلې و، د هغه نواز شریف ته چې د صرف 4 هفتو د لپاره لندن ته د خپل ټریټمنټ لپاره تلو، د خپل علاج لپاره تلو، د جیل نه 4 کاله پس پاکستان ته راغو. دا کم پروتوکول چې غله ملاویږي نو سویم چې زموږ د بل حالت بس تاسو خبر یې. جی ها په کومه دروازه چې مطلب جج صاحب د نکی په دروازه نواز شریف د نشو پای کې ولډر غاټ استقبال شوی دی او زموږ چې کوم ټي وي چینل دی ول لایو کورج هم ورکړل دی. یو طرف ته د عمران خان نوم هم په دغه چینل باندې بند او بل طرف ته هغه چاوي چې مطلب وای دا قانون دوسترګي دی، یو سترګي اړندل او یو سم ده. وای کډه اړندې سترګي لاندې ګرځي وای ایش مزي کوه خو قدرې سم سترګي لاندې راغی نو بیا د خیر نشته. نو عمران خان د قانون د غسم سترګي لاندې راغلی دی اوس گیر دی. او بل طرف ته نواز شریف چې کم دی اوس د قانون د غړندې سترګي لاندې ګرځي را ګرځي مزي دی. جی بل ووري جی بل نواز شریف ته پنجاب حکومت ډیر غټ ریلیف ورکو. کم سزا چې په نواز شریف العزیز یا کیس کې خطلې و هغه سزا ورته نواز شریف ته ختم شو، هغه سزا د نواز شریف معطل شو او د ریلیف او دا ریلیف ورته نگران حکومت ورکړه. چونکه د نگران حکومت دا کار نه دی. نگران حکومت په ملک مسلط کیږي د لیمیټډ ټایم د پاره او دغه لیمیټډ ټایم کې هغه صرف د الیکشن تیاری کوي. جی الیکشن دا غي ټاسک دا وی دا غي جاب دا وی چې غي شفاف او صاف طریقې سره الیکشن کوي. خو دې ځکه چې سکیلاټي اوس کې بینس نواز شریف ته د نگران حکومت نه ریلیف ملاو شوی دی. په نواز شریف چې کومه دفعه لګیدلې و دغه دفعه په هغه خلکو لګي چې کم خلک د مطلب د جرمونو عادت خلک نو په غي باندې دغه دفعه لګي. خو بیا هم نواز شریف ته په دغه دفعه کې ریلیف ملاو شوی دی او دغه دفعه ختمه شوی ده. بل اوس پراشي عمران خان حواله سره خبرو کو نواز شریف حواله سره کوم ډیر هم خبرو کو او بس هغه اسی وبود. جی عمران خان چې خپل بچو سره خبرې کوي کړي په غي باندې خبرو کې عمران خان ته خپل بچو په کال باندې وسره خبر شوی چې خپل بچو ورلوي دي چې دا هر څه پرېدا او راځه دلته مون سره جون کوا هر څه پرې د پاکستان پرې ته وایسي صد لپاره دومره سخت په ځان تیرې جیل کې تاله د سشي کمې دی چې ته جیل کې پروت او په ځان باندې دومره سخت تیرې وای دا هر څه پرې د هر قسم ډیل کړه سره کوي کا راځه وای موږ سره دلته بادشاہانو جون تیرې وجي. عمران خان ولا څه جواب ورکړي؟ عمران خان ولا ویلي دي چې کدا هر سما کولې نو بیا خو زماره جون سم مقصد پاتې نشو. کدا هر سما کو زه د غلطه درغم دا خو داسې شو چې بس لکه زماره جون نړو سم مقصد شته نه را سو چې زمر شوم نو زماره جون مقصد چې کوم دی غدانه چې زه د غلطه درشم او د ایش شرط او د سکمې خو لړې مال نشته نو زه د ایش شرط او د بچای جون تیر کوم. ما مقصد دا چې زه د غریب عوام د پاکستان د عوامو د لپاره سو کوم د چې په ځان کم سخت او کم تکالیف تیروم نو دا صرف د پاکستان د عوام د لپاره تیروم. جی کینی بچو ولوي چې بس هر څه پرېدا راځه مو سره دلته را بچای جون تیر و تعالی د سکمې د پیسې تاسو هر څه خبر خبر دي ته څه د لپاره دومره په ځان سخت تیر نو دا د عمران خان جواب ولجی. بل عمران خان د عدالت نه صرف د 1 غنټې مهلت غوښتل چې مال د صرف 1 غنټه را کړل شي چې زپا لاهور مینار پاکستان کې جلسه کوم چونکه زب جلسې لنظم جی صرف زما پټای لوي 2 غنټې 1 غنټه ټایم ورکړي چې موږ دغه جلسه کو دغه جلسه کې بیا تاسو کیمرې ولګوي او وګورئ چې کم زینه خلک د جلسې لراځي کم گاډو کې راځي.
چې په خپل برازي زه بچاله هیڅ قسم روټای نه کوم نه بچرګان ورکوم نه بریانیان ورکوم او زما جلسې لبا د پاکستان د ګډ نه خلک راځي خو ما صرف 2 غنټې ټایم راکړي چې زه صرف جلسه وکم زه به جلسه کې نه زه به جلسه کې اوف قدرم نه کوم زما زه په جلسه کې موجود هم نه زه بدل ته په جیل کې پارټي به زما پارټي به جلسه کوي او ګوري بچ په کم زینا زما جلسې دا خلک راځي چې دا عمران خان د عدالت نه سمولات غوښتلې دي او نو دا اپډیټس په دې ویډیو کې ډیر زیات مننه جی والسلام